ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د ذوالحجې ورځې شپې دي او الله رب العالمین نه دعا کو چې الله پکې موږ له د بهتر عمل کولو توفیق راکړي ځکه چې د کال چې کم 12 میاشتې دي 12 ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله نو بدغه 12 میاشتو کې الله رب العالمین فرمایي منها 4 حرم بده کې سلور میاشتې د احترام او د عزت میاشتې دي هغه ته اشهر الحرم وایي سلور میاشتې په کې د عزت او د احترام دي یو پاغه کې رجب دی او دا درې میاشتې بیا متواتر دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم الحرام په دې سلور میاشتو کې بیا یو د ذوالحجې میاشت چې موږ ته د حج میاشت وایو او د ذوالحجې د میاشت په دغه عزت په دې میاشتو کې ده او بیا په دې میاشت کې چې کوم دا ړومبۍ 10 ورځې دي چې نن غالبا د هغې څلورمه ورځ ده څلورمه ذوالحجه 15 ورځې پس به بیا اختر به وي نن څلورمه ورځ ده یعنی شپږ ورځې په دې میاشت کې پاتې دي په دې 10 ورځو کې دې 10 ورځو ډېر لوی اهمیت دی قرآن کریم کې په دې 10 شپو باندې الله رب العالمین قسم کړی دی یعنی دومره عظیم ورځې شپې دي والفجر زما د قسمی د سحر په ټیم باندې یا د غټ اختر په ورځ باندې وليال 10 او زما د په دې 10 شپو باندې قسمی علماء لیکلي دي چې الله رب العالمین کله په سبانه قسم کوي نو الله ته د قسم څه ضرورت دی الله قسم ولې کوي قسم خو عام طور باندې الله یا خو دروغجن سره قسم کوي چې څوک دروغ وایي نو خلک کوئی جھوٹ کې پاو نه ہوتے د دروغ خپل نه د خپل دروغ لخپې د قسم نه جوړي بعضی ګناګار خلک شریعت کې قسم الوی چې کله د چا سره گواهان نه وي نو بیا ته شریعت وایي چې تو سره قسم ملګری کې چې ستا دعوه مضبوط شي نو الله رب العالمین دروغ هم نه وایي او الله رب العالمین د چا دعوی ته او د چا تصدیق ته محتاج هم نه دی بیا ولې قسم کوي او دا غي جواب داده چې کله الله رب العالمین په مخلوق باندې قسم وږي جردا او دا الله د قسم مقصد دا وی چې دا د هغه شی عظمت ته اشاره کوي چې دا ډېر لوی شی وي د دې ډېر لوی عظمت دی الله پنځ دا ډېر لوی مقامي الله رب العالمین په دې 10 شپو باندې په دې 10 ورځو باندې قسم کړی دی نو دا عظیم ورځې شپې دي بخاری شریف کې یو مبارک حدیث ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من ایام العمل الصالح فیها احب عند اللہ من هذه الايام چې دسه ورځې نشته دی چې پاغي کې د نیک عمل د دنیا او د کال د ټولو ورځو نه بهتر وي چې هغه د 10 ورځې د ذوالحجې دي یعنی چې سړی په دې 10 شپو کې په دې 10 ورځو کې یو نیک عمل وکړي
نیک عمل څه دی؟ 5 وخت مونځ نیک عمل دی. په دې ورځو کې روجي نیول نیک عمل دی. په دې شپو کې سړی راپاسېږي تهجد پکې وکړي نیک عمل دی. په دې 10 ورځو کې په دې 10 شپو کې د غریبانو سره تعاون وکړي دا نیک عمل دی. په دې 10 شپو په دې 10 ورځو کې د یتیمانو څخه ښېګړه وکړي دا نیک عمل دی. په دې 10 شپو ورځو کې ذکر او اذکار ډېر وکړي دا نیک عمل دی. دا ټول نیک اعمال دي. جهاد نه پکې لاړ شي، حتی حج نه پکې بعضې خلک لاړ شي، عمرو نه پکې لاړ شي، دا نیک اعمال دي. نو ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی الله من هذه الايام. په دې ورځو کې نیک عمل الله ته څومره محبوب دی نو په عام ورځو کې دومره محبوب نه دی. په دې ورځو کې مونږ کوو نو په عام ورځو کې چې داغه نه به ثواب ډیری. دا نن موږ د جمعې په مونږ کې حاضر یو نن د جمعې ورځ ده او یو په دې مخکینو میاشتو کې د جمعې ورځ ده. داغه نه دا ورځ غوره ده. على هذا القياس چې څومره نیک اعمال مون په دې 10 شپو ورځو کې کولې شو نو الله په ډېر خوشالي. د صحابه کرامو تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په الله قسم کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې عظمت بیان کړو. تاسو کو چې ولل جهاد فی سبیل الله که یو سړی په دې عام ورځو کې لکه کال کې 350 ورځې دي، لسوځي د لری کې نو 350 پاتې شولې. نو په دې 350 ورځو کې که یو سړی جهاد وکړي نو بیا هم د دې ورځو د اعمالو نه هغه غوره نه. یعنی په دې ورځ کې سړی منځ وکړي، ذکر وکړي، صدقه ورکړي، حج لاړ شي، روژه ونیسي، نیک عمل وکړي، جهاد سره نه برابرېږي. جهاد بیا هم هغې ته نه رسېږي. نبي علیه السلام یا ولل جهاد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله هم د دې ورځو د عملو سره برابرېږي. سوچ وکړئ دې ته نو دا ټیک د نن غالبا چې 22 جون دی او ګرمي ډېره زیاته ده. د کال د ټولو نه ګرمه ورځ، د کال د ټولو نه لویه ورځ. د بجلی پکې دا حال دی، لوډ شیډینګ پکې دا حال دی. خو چې د دې ورځې اهمیت چاته معلوم وي او د دې ګرمۍ باوجود او د دې سختۍ او د دې تندې باوجود وختي راغلی دی او ناست دی چې زه نن د جمعې عبادت کوم، منځ کومه. نو په دې عام ورځو کې سړی جهاد لتلی دی په میدان کارزار کې او مورچه کې ناست دی په خط اول کې او دا کافر ته په مقابله کې ناست دی، خپل مال او خپل جان او خپل وینه او خپل ټول هر څه قربانول ته تیار دی او دې ورځ د عمل ته نه رسېږي. الله وایي نو رسول وایي نو. البته نبی علیہ السلام ورته ویل چې یو قسم مجاهد دی چې د هغې ته د چا ثواب هم نه رسېږي اگر که په دې ورځو کې هغه نیک عمل ولې ونه کړي. کمې دي؟ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء. البته هغه مجاهد چې هغه جهاد لروان شي او ټوپک په خپلو پیسو اخیستی دی، ګولۍ په خپلو پیسو اخیستی دي، د چندې پیسې نه دي بلکې خپلې پیسې دي او خپل مال یې ګټلی دی او لاړو او چې کله جهاد له لاړو مال هم ټول قربان کو او چې مال ختم شو نو بیا شهید شو. نه ته چا واپس مال راوړو، نه د هغه باډي راله، د هغه ډډ باډي راله، دغه لاش هم رانغی او په ځای کې قربان شو. د دې مجاهد ثواب ته څوک نه رسېږي. په دې وجه باندې عزتمندو ډېرې زیاتې غوره ورځې دي. الله دې موږ توفیق راکړي چې روژې پکې ونیسو. نبي علیه الصلاۃ والسلام پکې روژې نیولې دي، ترغیب یې ورکړی دی. د دې ورځې روژې د رمضان د روژو نه بهتر دي. رمضان مبارک کې سړی روژه نیسي او په دې ورځو کې نیسي. د دې روژه د رمضان د روژې نه غوره ده. د دې شپو عبادت د رمضان د شپو د عبادتونو نه غوره دي. دا دومره غوره ورځې دي. زبرګې ورځې ورته ویل کېږي. زبرګې ورځې. جنگ پکې ناجایز دی، جګړه پکې ناجایز ده، کنزل اسم ناجایز دي. خو په دې وخت کې بچاته کنزل پکې نه کې. بس د ځان نه څنګه چې دا ورځې زبرګې دي نو ځان نه به ته بزرګ جوړ کې او هیڅ قسم چاته به نقصان نه رسې، نقصان به چاته نه رسې. الله دې معافي وکړي. دې ورځو کې زموږ د مسلمانانو بزنس صحیح هغه څاروي خرڅولي که نه، د ټولو زیاتې دوکې په دې ورځو کې کېږي. ټولو زیاتې دوکې په دې کې کېږي. دغه زموږ حال دی. بیا دین موږ نه دی یاد کړی. دروغ، غپلې، خیانتونه، دو نمبریانې او غلاګانې او فراډونه، دا قسم څیزونه دا د مسلمانانو جامه جوړه شوې ده. په دې وجه باندې دا کمې ورځې چې پاتې دي راځئ مسلمانانو ورونو چې دا منګه داسې تېر وکړو چې څه پکې وکړو. منځونه د جمع اهتمام پکې وکړو. که زموږ منځونه بې جمع چې د جمع اهتمام پکې شروع کړو. ګرمي ډېره زیاته ده خو په دې ورځو کې خو موږ د رمضان روژې نیولې وې نن نه 3-4 کاله وړاندې. د چا پکې وس کېږي چې روژه پکې ونیسي. او خاص کر په دې ورځو کې بیا د عرفې ورځ پکې را روانه ده. د عرفې ورځ یوم عرفه
او د عرفه د روزه اهتمام به بیا بالخصوص وکړو د عرفه د ورځې. د عرفه د روزې په باره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صيام یوم عرفه یکفر سنه الماضیه والقادمه. د عرفه د ورځې روزه دوه کاله ګناهونه معاف کوي. دوه کاله ګناهونه، یو کال هغه ګناهونه چې زمنګ نشوي دي، 13 کال ګناهونه، یعنی دا 2023 دی، د 2022 ګناهونه الله په دې باندې معاف کوي. والقادمه را روان کال د 2024 ګناهونه الله په دې باندې معاف کوي. 2024 خو نه دراغله، کنه دراغله خو چرای شستانه کم ګناهونه په کې وشي نو الله به تا در دې ورځې د روزې په برکت باندې معاف. غور ورځ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روزه نیولې ده. البته حاجیان صاحبان په میدان عرفات کې نه نسی. د حاجی صاحب د پاره کم چې په میدان عرفات کې ده نو داغه د پاره دا مکروه ده، هغه به نه نسی او نور با د عرفه د ورځې روزه بنیسو. یاد ساتئ عزتمند، تاسو ته پته شته ده کوم عمل چې ډیر د ثواب عملی نو شیطان ډیر کوشش کوي چې را د عمل په دې خلکو باندې دا سوران کما او چې څوک دا عمل ونه کوي. او دا د عرفه د ورځې کله راشي نو دا اختلاف پکې بیا علما بیانوي او دې پکې اختلاف چاره د عرفه موږ د سعودي عرب سره ونیسو کدا د پاکستان سره ونیسو. د عرفه د سعودي عرب دا ټیک ده او کدا د پاکستان دا ټیک ده. نو په دې بحث کې سړی ونخلی څوک استاد شوی دا زما دا شوی د استاد نه شوی، هغه زما دا شوی د استاد نه ده شوی. په دې بحث کې یو ور سره اړم شي او چې اړم شنو هغه روزه د استفادې شي. یو استاد نه نیسم بل استاد نه نیسم، یو د درا ټیک نه ده بل د درا ټیک نه ده. دا اعمال عزتمند موږ د الله لپاره کوو. دا اعمال موږ د الله لپاره کوو. او یاد ساتئ دا خبره یاد کې علمی طور دا خبره د کومه بغیر د جذباتو نه چې عمل کله د الله د پاره وکړو په صحیح نیت باندې وکړو نو قبلول بیا د اغزاد کار دی. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. دا عمل دار مدار په نیت باندې دی او انسان ته به هغه څه ملاویږي چې کوم نیت یې کړی دی. یو سړی نیت دا کړی دی چې د پاکستان عرفه معتبر عرفه ده او دې ته یوم عرفه یو زدانی سما نو الله به د عرفه د ورځې د روزې ثواب په دې ورځ باندې ورکړي هغه. او که سړی و چې نه د ټولې دنیا یو مطلع ده او یو سپوږمۍ ده او یو هلال ده یو میاشت ده چې سعودي عرب کې کله عرفه ده زمنګ عرفه ده او دا ته صحیح کار کیږي او په دغه نیت باندې نسی چې دا صحیح ده نو الله تعالی به د هغه ورځې د روزې ثواب ولوري. البته زمنګ خوخه دا ده چې یوم عرفه دا د ذوالحجې نهم تاریخ ته وایي. یوم عرفه د ذوالحجې نهم تاریخ ته وایي او نهم تاریخ د غټ اختر نه یو ورځ مخکې غټ اختر ته یوم النحر وایي. د یوم النحر نه چې کوم ورځ مخکې دا هغې ته ویل کېږي یوم عرفه. نهم تاریخ ته یوم عرفه وایي. یوم عرفه او د عرفه ورځ ته عرفه په دې بنیاد نه وایي چې د عرفات په میدان کې حاجیان را جمع شوي دي نو دقه یوم عرفه ده او بس یو عرفه ده په سعودي عرب کې ده. نه جې نه داسې نه ده. په دې وجه باندې صحیح خبره دا ده چې موږ به چونکې په 29 تاریخ باندې په پاکستان کې او په دې علاقو کې به لوی اختري 29 تاریخ یوم النحر دی. تقریبا د جمعرات ورځ راځي. جمعرات ورځ 29 تاریخ زمنګ به د عرفه ورځ 28 تاریخ او دا د بود ورځ وي. د بود په ورځ باندې دا د عرفه ورځ ده. پاتې شو دا خبره چېرې خامخا به د سعودي عرب سره نیسو که سعودي عرب سره چا ونی نو دا عرفه نه کیږي. دا کول او نه کول دا زما او ستا په لاس کې نه دي بلکې دا د الله په اختیار کې دي. ټیک ده د بعضې علماو به دا رایي وي چې نه عرفه هغه د کومه چې د سعودي عرب هغه ده نو ټیک ده د هغه احترام موږ کوو. لیکن جګړې چا سره نه کوو موږ څوک زموږ څه حق دی څه عزت دی زموږ. د چا اعتماد په دې بل قول باندې دی چې د سعودي عرب دا ټیک ده نو ټیک ده بس کوي دی ورسره. او که د چا اعتماد په دې بل خبره باندې کوم چې موږ وایو نو بس په دې عمل وکړي. خدا روزه د الله دپاره ونیسي دې دپاره نه چې زه د پاکستان دپاره نیسم او بس پاکستان زما خاوره ده او چې پاکستان ښه کوي او که بد کوي زه به سمو حمایت کوم داسې په دې نیت باندې مه نیسه. او یا دا چې سعودي عرب والا نه غلطېږي او سعودي چې څه کوي هغه ټیک دی نو په دې نیت باندې مه کوه. سعودي هم غلطېږي او پاکستان هم غلطېږي. دا کومه خبره ده چې نه غلطېږي. په تحقیق هم دا دی چې یوم عرفه هغه ده چې دا نهم تاریخ دی. لہذا او پاکستان کې یوم عرفه دا به ان شاء الله الرحمن دا به په 28 تاریخ باندې د بود په ورځ باندې 29 تاریخ باندې بیا یوم النحر به دغه ورځ باندې به موږ ان شاء الله روزه نیسو.
او د عرفه په دغه تاریخ باندې په 28 تاریخ د سار د منځنه پس به ان شاء الله تکبیرات العیدین تکبیرات د تشریق چې ورته ویل کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات ان شاء الله تعالی مونږ وایو تر دا غ دیار لسمه د مازیګر د منځ پورې به دا تکبیرات ویل کېږي خیر د 15 ورځې تکبیرات دا تکبیرات تقریبا 3 منځونه جوړیږي 3 منځونه ځکه ما خام ما سوتن پکې نه دی ثابتو نو 5 5 2500 2 تلری کې نو 23 منځونه پاتې کېږي او دا واجب دي اوچت आवाज باندې دا تکبیرات ویل پکاري اوچت आवाज باندې کله چې جمع وشم په تیز باندې دا ذکر په جهر جایز دی بلکې صحابه کرامو بده سي کول چې کله په بازار کې روانو په بازار کې به تیز تیز الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر للحمد که چاته به نو معلومه غته بوریات شو ابم دا ذکر وکړو په بازارونو کې په حجرو کې په دکانونو کې په چوکونو کې په کورونو کې په مدرسو کې په جماعتونو کې دا په هر ځای کې د الله رب العالمین د وحدانیت دا چغه دا چې په ټوله دنیا کې د आवाज اوچت شي دغه مقصود دا دی اصل کې نور ذکر پټ غوړه دی ذکر خفي غوړه دی چې سړی ځان له ذکر کوي او پټ ټول کال کې چې پټ ذکر کوي دا غوړه دی او په دې ورځ باندې دا د جهر دا ذکر الله ته ډېر غوړه دی ځکه چې په دې ورځو کې د عرفات په میدان کې حاجیان یو بل چغه وهي لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا چې غفاغه ځای کې وهي الته د لبیک ناری دلته الله اکبر ناری دی عرب او عجم د الله د وحدت او د الله د عظمت او د الله د کبریای او د الله د یوالي د اواز د چې د دنیا عرب او عجم آبادی الله تعالی په دې باندې خوشاليږي نو دا چې کله الله خوشاله کی نو په غټ اختر باندې الله موږ لبیا روټي کوي دا یوم النحر کې موږ د الله ملمانه یو موږ د الله ملمانه یو اگر که دا خوراک دا غوخي دا موږ په خپل باندې کوو قرباني په خپل باندې کوو او په خپل په بل ورځ کې ولې نه کوو موږ کولې شو نشو کولې دا د الله تعالی ملمانه یو موږ او الله رب العالمین باندې بهترین خوراک کوي غوخي الله تعالی ربانی خوري قسم طریقو باندې خلک دا غوخي بخي هر قسم پخلی جایز دی څوګه پکې پوبو کې پخي او کڅوګه ځان له ترکاری ته جوړي او کڅوګه کړهایې نه جوړي او کڅوګه تیکې جوړي دا الله تعالی موږ له اجازه را کړې ده البته دا راته وایي چې د بل بګي خیر د خیال وساته په دې وجه باندې دا ورځې دا ډېرې غوره ورځې دي راځي چې په دې کې موږ اهتمام وکړو چې موږ پکې دا باقي ورځې کله چا د رجوع وس کیږي او کله چا د رجوع وس نه کیږي چې عام عبادت په دې کې په کثرت باندې موږ وکړو تکبیرات پکې وایو موږ دا خبره دویم نمبر په 13 جمعه باندې همغه د قربانۍ حواله سره مسائل بیان کړو او ویل مچاره کم سارونه قرباني نه کیږي نو دا وضاحت موږ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قربانۍ ساروی چې کله لړوندې په دوانو سترګو باندې لړوندې ولا یذح بالعمیاء عمیاء څه ته وایي په دوانو سترګو باندې چې کله لړنده ده دنه قرباني نه کیږي لړندو سارونه ځان وساتای چې اغستی بدلې کوي ولل عورا عورا دې ته چې وسترګه کار کوي دا بل سترګه کار نه کوي عورا اسم نه دی نو دا عورا نه کیږي چې کوم یو سترګه ټیک ده او دا بل سترګه خراب ده نو پدې نه کیږي دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ارجا ګوډه ته ویل کیږي ګوډه خو دا ګوډه نه هغه ګوډه مراد نه ده بعض سروي چې هغه روان داسې تندلک شانه خوري خدا خپل فزان په سراکاږي فتلې شي نو کې سروي ګوډ ده خو په خپل باندې تلې شي ته پکټ کې نوړې ته بغاړي کې نوړې نو بیا هم تکیږي حدیث کا راځي چې البین عرجها غداده چې هغه کم ځای کې ته علالین او ال ته خپل چې تلیش ولا قرباني دیږي چې هغه ځای ته نشوت لې بیا دې نه کیږي د نزان ساتل غواړي او څلورم نمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا یزحا بالعجفاء عجفاء هغه ته وایي چې بالکل کمزور د وچک لکه دا ډوک په داسې اوچت اوچت راکاره شوی د وخت په کاړو درک نخکاره کیږي انن سبا په دې فیسبوکونو باندې باندې ساروي خلک شیر کوي کنه دا سی وچ کلک داړو کې په نیغ نیغ راوتی دغه نه قربان نه نبی علیہ السلام دا سلور ایبو نویلی دي د دین علاوه دا خبره مونږ پکې کړې و چېرې هغه ساروي چې داغه بعضې داسې عیبونه وي چې دغه عیبونو په وجه باندې د هغې په حسن کې کمی راغلی ساروی ښایسته نه ښکاره کېږي د هغې نه قرباني مه کوئ او یا دا د داسې قسمه عیب پکې دی چې د هغې عیب د وجه نه هغه ساروی خلک په ارزان قیمت باندې ورکوي یعنې دوه ساروي دي یو شان دي یو په لاک باندې خرڅېږي او دا بل د عیب د وجه نه په 80,000 باندې خرڅېږي د دغې عیب د وجه نه چې ریټ کم شو دی نه قرباني نه کېږي عیب پکې راغلی به طور مثال جربا ده
جربا مردا د رضیات خارق په لګیدلې ده په دې بدن باندې دانی دي داسې قسم ساروی ده بلکې علماء دا ویلي دي چې غوګونه دي چا پرې کړی دي په خوا به د سپونه خلک غوګونه پرې کول کنه او دغه شان چا مقطوعه الاذن چرته د ساروی نه وکټ کړی دی نو علماء لیکلي چې دا غوګونه څنګه لګ لګ کټ شي خیر دی خو مکمل دي چا لري کړو یا ته ډیر چا لري کړو بیا دا غینم نه کیږي لکې تی چا کټ کړی دا او د لکې د کټ د وجه دا غي دا حسن بدکاری د ساروی نه قرباني نه کیږي خر تی چا استلی دي یو خو قدرتی خر نشته راغی نه کیږي او چا ته خر مات کړی دي استلی دي ته داسې قسم سارونه ځان ساتل غواړي په دې ورځ باندې چون کې دا قرباني د شعائر اسلام نه ده شعائر اسلام نه ده سورۃ الحج کې الله تعالی فرمایي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله بدنا او د قرباني ساروي د الله د شعائر نه ده مطلب دا چې کله یو مسلمان قرباني کوي دا د دې خبرې گواهی ده چې دا مسلمان دی نور سوای تاسو کله یو سړی قرباني کوي ډیر زره سلوي زره قرباني کړلې ساروي واغستو او د ساروی علال کو بیا هم څوک د په مسلمانۍ کې شک کوي دغه سړی بې ایمانه دی ځکه دا خو مؤمن دی د قرباني وکړله قرباني د الله د دین د شاعر نه ده دا د الله د دین په نخو کې نخه ده د خو خپل نخه ښکارا کړې ده قرباني یې کړې ده نو کوم سړی چې قرباني کوي دا منافق نشي کېدی بیګه په خبره باندې کوم سړی قرباني کوي که نه دا منافق نه دی دا مؤمن دی دا د الله د شاعر احترام کوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د الله د شاعر احترام شروع کی تعظیم شروع کی د زړه د تقوا نه ډک دی دا زړه تقوا ده دا د الله نه ریږي الله ورته د زړه تقوا ویل دا نو په کوم ځل کې چې تقوا نه پاغه کې بیمانی نه ښه په کوم ځل کې چې تقوا نه پاغه کې منافقت نه ها البته که د سیالۍ د وجنه یو سړی د کمپټیشن د وجنه او یا د ریاکاری د وجنه قرباني کې نه قرباني نه ده بیا په دې وجه دا مسله په تیر جمعه کې موږ بیان کړې و چې په دې قرباني کې کله موږ په اشتراک باندې قرباني کوو نو ټول ملګری بخپل نیت خالص کوو ګوره کچېرته یو ویل چې زه ګوره قرباني کوم خو زه په خپل لتر زوی سې زمانه هغه تل لري کړه په قرباني بیان نه کیږي ستا په قرباني باندې اثر کوي یا دا چې یو کس په کې قرباني کوله نو ستا په مخ کې لاړو د سود پیسې راواغستلې او دا پکې والا ستا په مخ کې د سود پیسې راواغستلې دی باندې قرباني نه کیږي بیا خو دا خبره پرون زماني مفتی صاحب د مسلې ته پوسو ګچاره دی باره کې تاسو سوای چې نن سبا خو د خلکو مالونه مشکوک دي حلال او حرام تمیز څوک نه کوي رشوتونه او جواریان او غلاګان ډېرې زیاتې دي نو آیا د چا سره قرباني کیږي نو موت دومره سختی په دین کې نشته ده دومره لیدکې به موږ د چا په مال پسې نه رڼا کوو یعنی دومره غلطي خو زموږ په خپل ایمانونو کې ډېره زیاته راولي موږ ټول صحیح مسلمانان یو هر انسان ځان ته وګورئ که نه زموږ څومره غټې غټې غلطیانې دي موږ څومره ګناهګار یو داسې ځان ته کامل مسلمان ویل او بل ته کمزور مسلمان ویل غلط کار دی بس چې عام مسلمان دی او مسلمان میں نبی علیہ السلام فرمایي ظن المؤمنین خیر د ښه ګمان پې وکړه وایي دا مال یې ښه ټیک دی که چا خبرې کولې کوي به د چا خبرو له اعتبار نشته د چا خبرو له اعتبار نشته د چېرې د پلانې سړی هلکه تا اوس ولې قرباني واغستله دا خو حرام خور دی ولې حرام خور دی ته خبر نه هغه پلاني ځای کې حرام کړي سعودي عرب کې پیسې پټې کړي دي او پلاني ځای کې پټې کړي دي ته ته خپل ټټو په سوري وتړه دا مسلمان دی زما په ګمان دی مال به صحیح حلال وي په دې وجبانه دومره 50 لیت کې امر نه کوي چې مال حرام نه ها کته ته په یقین باندې پته وا چې ستا په مخ کې د چانه په سود پیسې راواغستلې یا د چانه رشوت واغستو د چانه غصب وکړو غلای وکړو تعالی پیسې درکړلې نو دا ته مال د څه قرباني وته بیا او نور عام مسلمانان موږ ټول یو شان مسلمانان یو یو بلک خم مسلمانی یو بلک کمزور مسلمانی خو مسلمانان ټول او تاسو چې کړه د فقہ کتابونو چت کې هدايه او قدری او دې کتابونو کې لیکلي دي چې مسلمان بسو کوي قرباني بسو کوي نو چې داغه د پاره یو شرط د سره د اسلام دی چې مسلمان دویم شرط وردار چې حر دی آزاد دی ځکه غلام قرباني نه کیږي غلام مال د مالک دی دریم نمبر دا چې مقیم نه مسافر نه دی ځکه مسافر د دې قرباني د پاره اسباب نشي فراهم کولای ګران کار دی قصاب به کم ځای ګوري خپې به کم ځای ولې تړي ساروی به چېرته پیدا کوي نو د هغه نه الله تعالی اوچته کړی د مسافر به یې نشته لہذا کوم خلک چې حجونو لځي او په حج کې هلته کې ځان له بیا هغه مناسک کوي نو په هغه مناسک کې څوک قربانو ته نه وزګارېږي نو د هغه دپاره په کور کې قرباني نشته او که څوک وله کوي خیر دی ودې کړي ورله هو دا په دې وجه نه ده ګوره یاد ساتئ دا په دې وجه کله چې بعضې حاجیان لاړ شي حج له نو خلک یې قرباني وله مه کوئ د هلته یو قرباني کړله هغه قرباني نه ده هغه ځان په هغه ته دم وای دم احناف په دم شکرانه وای دم شکرانه مطلب دا چې دا تل د حرمین وتا الته په یو سفر کې
او عمره هم وکړه او په یو سفر کې حج هم وکړو نو دعا اعمال جمع کړل. ایک ٹکٹ میں دو مزے، ایک تیر دو شکار. نو ایک تیر دو شکار په یو ټکټ چې دو مزه وکړلې الله یې لکه شکرانه ادا کا کنه الله شکر ادا کا. ګوره مخکې به عمرې له ځان له راتلې په لکونو پیسې به درکولې، حج له به ځان له راتلې. اوس په یو سفر کې تا حج هم وکړو عمره هم دې وکړله نو شکرانه ادا که. د شکرانې په طور باندې څاروی حلال که نو دا دم د شکرانې دی. امام شافعي رحمه الله وایي دا دم د جنایت دی. ولې په یو سفر کې دوه کاره وکړل نو دا ولا سزا په طور باندې د جنایت په طور باندې الله تعالی وایي قرباني وکړه. بهر تقدیر دا اضحیه نه ده. ګورئ دې زمونږ دې ته اضحیه وایي، هغې ته اضحیه نه وایي، هغې ته ویلی کېږي څه قرباني ورته ویلی کېږي په دې معنا چې هغه دم دی. مسافر باندې قرباني نشته، په مقیم باندې ده، په آزاد باندې ده، په مسلمان باندې ده، په بالغ باندې. څلورم شرط دا بالغ دی، نابالغ باندې قرباني نشته ځکه نابالغ مکلف نه دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله مکلف لتا دغه ورکه تکلیف ورکه، غیر مکلف نه ورکه. نو ماشومان باندې نشته دی. ماشومان بس کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته تللی دی، مدینه کې 10 کال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی دي. په 10 کالو کې نبی علیہ السلام قربانی نه ده پرېښې. په 10 کالو کې نبی علیہ السلام قربانی نه ده پرېښې. هر کال نبی علیہ السلام قربانی کړی ده. البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دوه کار کول، دوه ګډان به حلال ول. دوه یو ګډ به حلال کو ول دا ګډ زما او زما د کور شو، دا ګډ زما او زما د بچو زما د خزو شو. نو په یو ګډ کې به ټول کور راشي کنه. یو ګډ د ټول کور نه کافي دی. یو ګډ سړی حلال کی یا په غوا کې وای سوالی دا د ټول کور نشولا. دا مونږ خو مونږ د پښتانه یا مونږ د خپل د بری صغیر پاک وهند داخله کو دا یو طریقه د خطر طریقه د بدنه ده چې پلارم قرباني کوي، مورم قرباني کوي، بچیم قرباني کوي، زامنم قرباني کوي، لوریانم قرباني کوي. ښه خبره ده، جذبه د مال د خرج کولو د الله په لار کې. او که چېرته پلار یو ګډ حلال کو د ټولو دپاره شوه ده که نه. امام مالک رحمه الله خدا فرمایي چې دا ټول ورسره شریک دي. البته احناف علماء شریک ورسره نه دي. قرباني د پلار شو خو ثواب ټولو ته میلاو شو. دې ته تشریک په ثواب ویلېږي. یو قرباني د هغوی دپاره کافي ده، یو قرباني. او دویمه قرباني به نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړله. ویل دا زما د امت دپاره شوله، دا قرباني زما د امت دپاره شوله. په دې وجه باندې دلته یې مسله بیانومه. دا مسله واورئ. په دې ورځو کې خلک دا تپوس کوي چې د مړي دپاره قرباني کیږي او که نه کیږي. اضحیه عن المیت یو مشهوره مسله ده چې د مړي دپاره سړی قرباني کولی شي که نشي کولی. نو په دې باب کې دا یو اختلافي مسله ده. څه علما په هغې احادیثو باندې اعتماد کوي د کومو احادیثو نه چې دا معلومیږي چې د مړي دپاره اضحیه او د مړي دپاره قرباني جایز ده. نو په دې حدیثو باندې اعتماد کوي. دا حدیث قابل د دې خبرې دی د استدلال دی چې موږ ته دا مسله ثابته کړو چې د مړي قرباني کیږي. او څه علما وایي چې دا احادیث چونکې سندن کمزوري دي نو په هغې اعتماد نه کوي، د مړي دپاره قرباني نشته. زموږ هغه رایې خوښه ده چې د مړي دپاره قرباني کول جایز دي. دا حدیث چې په سنن د ابو داود کې راغلی دی، دا حدیث په سنن د ترمذي کې راغلی دی، دا حدیث په سنن د کبرا د بیهقي کې راغلی دی او نورو کتابونو هم دا حدیث ذکر کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي، حضرت علی رضی الله عنه فرمایي اوصانی خلیلی، ما ته خپل دوست وصیت کړو. وصیت چا کړو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. خلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. نبی علیہ السلام راته وصیت کړو چې علی بچیا د تر بچیا زومم دی چې زه کله وفات شم نو زما دپاره به قرباني نه پرېږدې، زما دپاره به قرباني کې، زما دپاره به څه کې قرباني وکې. نو د هغې نه پس به بیا حضرت علی رضی الله عنه به هغه به ویل چې ما په ځان لازم کړی وه چې کله به دغه ټاختر رالاله ما به 2 ګډان اغستل. یو ګډ به ما د ځان دپاره حلال کو، بل ګډ به ما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره به ما حلال وکړو. نو نبی علیہ السلام دپاره حضرت علی قرباني کړې ده. دغه حدیث دی. د دې حدیث په سند باندې بعضې علما کلام کوي چې په دې حدیث کې 2 راویان دي. دا مسله خو علمي ده، بعضې خلک پې پوهېږي د هغوی دپاره به بیان کم خیر دی. نور مسله خو تا یاده کړله خو علمي خبره پکې به وکړمه چې په دې حدیث د سنن د ابو داود کې یو راوی دی چې د هغه نوم دی شریک، او د هغه استاذ او د هغه په دې سند کې یو بل راوی دی چې هغې ته ابوالحسنا وایي، او دا دواړه ضعیف دي. شریک او ابوالحسنا ضعیف راویان دي. نو په یو حدیث کې چې 2 ضعیف راویان رالل داسې ضعیف حدیث ته بیا مسله نه ثابتېږي. لهذا حدیث کمزوری دی، د مړي دپاره قرباني نشته. موږ وایو یقینا چې د حدیث سندن کمزوری دی، د حدیث کمزوری دی.
خو کله چې د یو کمزوري حدیث تایید د بل ځای نه میلاو شي، حدیث سندن کمزور دی خو د هغې تایید د بل ځای نه میلاو شي. د بل ځای نه مطلب څه دی؟ چې په سلفو کې څوک په دې باندې عمل وکړي. نو سند کمزور دی خو په سلفو کې چا عمل کړی دی؟ صحابو پې عمل کړی دی، تابعینو پې کړی دی، تبع تابعینو پې کړی دی. یو دا یا دا چې یو بل داسې سند میلاو شي چې په هغه سند کې دا راویان نشته دی، بل چا دا حدیث نقل کړی، نو دا حدیث بیا صحیح ګرځي، حسن ورته موږ وایو. حدیث بیا حسن شو، حدیث بیا قابل استدلال شو. د امام بخاری رحمه الله استاد دی علی ابن عبدالله مدینی رحمه الله، مشهور محدث دی علی ابن عبدالله مدینی. علی ابن عبدالله مدینی رحمه الله لیکلی دی چې دا حدیث وقد رواه غیر شریک، دا حدیث د سندونو مشره شه شریک نه علاوه بل چم دا حدیث نقل کړی دی. سنن کبرا د بیهقی کې هغه سند موجود دی چې په هغه کې دا حدیث د شریک د اضافه نه بغیر هم په بعض سندونو باندې دا حدیث ثابت دی. یو خبر ادویم دا ده چې حضرت علی رضی الله عنه ورستو دا عمل جاری ساتو، عمل جاری ساتل دی. په دې وجبانه په سلفو کې یو د صحابه او تابعینو په زمانہ کې د مړي د پاره د قرباني ثبوت شته. لکه زمونږ د حدیث ولا کتاب سنن ترمذی کې امام ترمذی رحمه الله د عبد الله بن مبارک رحمه الله قول ذکر کړی دی. د عبد الله بن مبارک رحمه الله قول ذکر کړی دی، هغه وایي چې د مړي د پاره که څوک قرباني وکړي، د خبرې ته سوچ کوا، وایي که د مړي د پاره سړی قرباني کوي نو دا یو قسم صدقه ده، صدقه عن المیت، د قرباني حیثیت د سره د صدقې ده. نو وایي زما خوښه دا ده چې د دغې قربانۍ نه او د دغې غوښې نه سړی په خپله خوراک ونه کړي بلکې دا ټوله قرباني کړي. دا خو د هغه خوښه ده که نه، نور ضروري نه ده. د مړي دپاره د قرباني وکړله، غوښه ځان له هم خوړی شي، خلکو له یې هم ورکولی شي، ټول هم صدقه وکړلی شي او ټول هم ځان له خوړی شي. اصل خبره اراقت د وینه تویول دی هغه شوی دی. و د عبدالله بن مبارک رحمه الله رای دا ده وایي زما خوښه ده که څوک ډېر ثواب ګټي دا قرباني سترې څه وکړه بل چاله ورکړه چې بل څوک یې ځان له وخوري. خو په دې ضمن کې خو دا مسله ثابت شوله که نه چې ابن مبارک دې خبرې قایل دی چې د مړي دپاره قرباني کېږي. دې نه دا معلومه شوله چې په سلفو کې دا عمل باقی ده و چې د مړو دپاره به خلکو قرباني کوله. او یوازې دا حدیث د ابوالحسنا او د شریک په سند باندې نه ده راغلی بلکې په نورو سندونو باندې هم دا حدیث باقی ده راغلی دی. او ګڼ محدثین د هغې قایل دي او دا سره کلاس نه دی چې په هغې باندې موږ بحث کوو چې کم کم سندونه دي. او مثلا دقه موږ ته راجحه ښکاره کېږي چې د مړي دپاره قرباني جایز ده. البته یو خبره پکې علما کوي چې د مړي دپاره قرباني اله جایز ده چې کله مړی وصیت وکړي چې وصیت یې نه یې کړی نو بیا به نه کېږي. دا خبره یقیني نه ده. که مړي وصیت وکړو نو وصیت خو به خامخا بیا منې، وصیت خو لازما بیا منل پکار دي، خو بغیر د وصیت نه هم ټیک ټاک د مړي دپاره سړی قرباني کولی شي. دا د مړي د قربانۍ مسله ده. د پلار دپاره سړی کوي او دغه شان د مور دپاره کوي او د هغې ثبوت درته وایم دا خو صحیح حدیثونه دي چې نبي علیه صلات وسلام به دوه قربانیانې کولې، یو یې د ځان دپاره کوله بل به د امت دپاره کوله. نو په دې امت کې یوازې ژوندو ته امت وایي که دې مړو ته امت وایي، مړو ته امت وایي که نه. نو نبی علیہ السلام د ژوندو دپاره هم کړی، د مړو دپاره هم کړی. دا بالفرض که د مړو دپاره نه کېدی نو بیا به نبي علیه صلات وسلام ویلی وی چې دا قرباني ځان له کومه او دا بله د دې ژوندو مسلمانانو دپاره کومه، نه د ټول امت د مسلمانانو دپاره یې کړې ده. په دې کې مړي هم راغلل، په دې کې ژوندي هم راغلل. لهذا که څوک کوي نو دا جایز عمل دی. غوره دا چې ټوله قرباني کوي او که ټول دې قرباني نه کړله نو ځان هم سړی استعمالولی شي. خو ما چې کوم آیت ویلی ټیم ختم دی چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، غوښه نه رسیږي الله ته، وین الله ته نه رسیږي. د نه رسېدو مطلب دا دی چې الله نه په غوښه باندې څه کوي او نه په وینه باندې څه کوي. چې ستا غوښې غواړي چې ته غوټ څاروی حلال کړي چې غوښې ډېرې وکړي، پنځمه نه غوښه پکې ده. او یا دا ده چې ته ډېره وینه وبهیې، غټ څاروی دی چې وینه د هغې نه ډېره زیاته وبهیږي. نه نه داسې نه. لاکن یناله التقوا منکم، الله ستاسو زړه ته ګوري، زړه ته چې ستا په زړه کې څومره تقوا ده. لہذا تقوا ته ګوري حد درجې چې څومره حلالې پیسې را سره یې په هغې باندې څاروی والو. او بیا د نبي علیه السلام مبارکه طریقه دا وه چې کله به ګډان، ګرمي ډېره د ختمومه، ګډان به چې کله حلالول نبي علیه السلام طریقه دا وه چې دا زنګونان به پې کېښودل، په دې باندې به ځان ته څاروی ونیو او په خپله به نبي علیه صلات وسلام څاروی حلالوو. نو په خپله باندې حلالول دا ثواب دی، په خپل حلالول ثواب دی او په بل چا باندې هم سړی حلالولی شي. یو مسله په دې اخر کې کومه، دا مسله بار بار ملګري تپوس کوي چې د میخې نه قرباني، د جاموس نه، د جوامیس نه قرباني کېږي او که نه کېږي. دا مسله ډېره معرفت الارام مسله ده او ډېر خلک یې بیانوي. د میخې قرباني د رسول الله په زمانه کې
بلکې په عربو کې د میخ قرباني نشته. دغه وجه دا ده چې په غزه کې د میخ رواج نشته، د میخ څوک په هم نه استعمالوي، اړو څوک ډېر خلک به پکې میخ پیژني نه، هغه ځای کې د میخ رواج نشته. لکه زمونږ په دې علاقه کې نن یو 15 کاله مخکې به صرف د میخې غوښه خلکو خوړله، اوس د خسخو غوښې را روانې شولې، خلک کچو غټه غوښه به کې پیژني، دا غټه دا کچه، د پخوا به ډېره میخه وه. نو د عربو په سرزمین باندې د میخو نه د قربانۍ او دارنګې د میخو د خوراکو، د میخو د پیو د خوراک، د هغې د مستو، د هغې د غوړو دا انتظام ډېر کم دی. او د دې کمی دا مطلب نه دی چې دا حرامه ده، دا حلاله نه ده. نور د نبی علیه صلات وسلام نه نقل دی چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې الجاموس کالبقر، دا میخه دا د غوا قسم دی، خو یو بري غوا ده او بله بحري غوا ده. یو هغه غوا ده چې په وچه باندې ژوند تېروي، بله هغه غوا ده چې دا په سمندر کې په اوبو کې ژوند تېروي. او دا میخې دا په اوبو کې خوشحالې، دا د اوبو غواګانې دي اصل کې، خو موږ ولې میخه نوم ورکړی ده. او کوم چې زمونږ د عامې غواګانې دي نو دا په اوبو کې نه خوشحاله، بلکې دا په دې وچه باندې خوشحاله. نور یو شی دی، لہذا د میخې نه قرباني کېږي. ځکه چې د غوا قسم شو، نوع البقر شو، غوا شوله، د غوا نه خو قرباني کېږي. جابر رضی الله عنه فرمایي د رسول الله په زمانه کې موږ به د ګډ نه د یو کس کوله، د غوا نه او دغه شان د اوښ نه موږ 2 کسانو قرباني کول. د غوا نه چې کېږي نو میخه د غوا قسم شو، لہذا قرباني ته کېږي. اوس دا بېله خبره ده چې نبي علیه صلات وسلام ته نه ده کړی، صحابو ته نه ده کړی، یو سړی زه ته نه کوم، نو بس مې کوه، ښه خبره ده. زما په خپله باندې زه یم چې زاړو د میخې نه کومه قرباني، داسې نه چې نه حرامه ده او نبي علیه السلام ته نه ده کړې، نو زما خوښه ده چې د ګډ نه یې وکړمه، اړو د غوا نه یې ونه کړمه، یا د غوا نه یې کومه، د اوښ نه یې کومه. خو د یو کس نه کول د دې ثبوت نه دی چې نه کېږي د دې نه قرباني ته کېږي. غوره دا چې د ګډ نه سړی وکړي، ځکه خالص د ځانه دا یو قربت او عبادت دی، او سړی په ځان باندې عالم دی چې زما مال څنګه دی، زما نیت څنګه دی. په دې وجه باندې د میخو قربانۍ دا هم صحیح دي. مقصد به دا نه وي چې یاره میخه غټه ده، غوښه پکې ډېره ده، بلکې مقصد دا دی چې بس د الله په لار کې قرباني کومه. الله رب العالمین به دعا کو چې الله زموږ قرباني قبول او منظور کړي ان شاء الله تعالی. څنګه چې مخکې ویلې شو د عرفې روژه نیول د هغې اهتمام پکار دی. 28 تاریخ راځي، بود ورځ ده، 29 باندې ان شاء الله د اختر ورځ به تکبیرات به د عرفې د ورځې 28 تاریخ د سهار د مانځه نه پس به شروع کوو. اوچت اواز باندې ویل غواړي، بار بار ویل غواړي. د باقي ورځو کې تلاوتونه، ذکر او اذکار، منځونه، روژې د اهتمام پکار دی. څه ګناهونه زموږ نه شي الله یې موږ ته معاف کړي. او د هغې سره سره حجیانو ته به خاص کر دعا کو چې الله رب العالمین حجیانو ته حج اسان. ډېره زیاته ګرمي ده، که ډېر انتظام او سعودي حکومت وکړي، سیګانو لګوي، خو دا نن چې دلته کومه ګرمي ده دا د څوک نشي ټینګېدلی، پکې چې کله لاړ شي بجلي لاړه شي، ډېره زیاته ګرمي ده. نو سعودي عرب کې به ډېره ګرمي، دعاګانې هغوی ته هم کوي چې الله تعالی په هغوی هم د حج اسان کړي. ځکه چې د هغوی دعاګانې عرفات کې حدیث کې راځي که نه چې یغفر للحاج ولمن یغفر له، حدیث دی د حاجي ګناهونه معاف کېږي، او حاجي چې چاته دعاګانې وکړي هغه هم الله تعالی ګناه معاف کوي. دا حاجیان که تاسو وکتلي، حاجیان ډېر زیات هلته پراخ دل جوړېږي، سخي ډېر زیات دي، هر چا ته دعاګانې کوي. نو که موږ د حاجیانو د دعاګانې کولې وو، هغوی تر او تازه هغوی به موږ ته دعاګانې وکړي، د هغې دعاګانې به الله زموږ په حق کې قبول منظور کړي، نو دعاګانې به کوو. او ګرمي ډېره زیاته ده. نبي علیه صلات وسلام یو سنت عملو، منبر د پاسه نبي علیه صلات وسلام د باران دپاره دعا کړې ده. نو په هغه سنت باندې به دا د استسقا یو قسم دی، انشاءالله دعا به وکړو چې الله رب العالمین په موږ د خیر د رحم باران وکړي. نو دعا وکړئ، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ډېره زیاته ګرمي ده، ډېره زیاته خشکه ده. یا الله ستا د پیغمبر سنت دی، د جمعې په ورځ باندې د منبر د پاسه دعا کړې ده، الله ته پې باران راورولی دی. الله هغه سنت موږ بیا را ژوندي کوو. الله د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې د منبر رسول د پاسه الله موږ تا ته لاسونه کولو کړي دي. الله په موږ د رحم او د خیر باران راوروه، الله د رحم او د خیر باران را باندې راوروه. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير زوار عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل. الہ العالمین کویانو کې اوبه کمې شولې، چینې وچې شولې، نیرونه وچ دي. الله ډېر لوی تکلیف دی، حتی حیواناتو ته مرغو ته هم تکلیف دی. الله د رحم باران را باندې راوروه. الہ العالمین خشکم ترا وستون کې الله باران هم ته ورون کې. الله زمونږ بل رب نشتا، بل خالق مالک زمونږ نشتا. الہ العالمین د رحم باران په موږ راتوی کا. الله دا حیوانات او دا مرغۍ دا انسانان الله تعالی ټول سیراب کا. الله په قدر د حاجت باندې راوروه. الله د ګرمۍ دا لهر ختم کا. الله تعالی په دې ګرمۍ کې عبادتونه کول هم ګران دي، الله روجي نیول هم پکې ګران دي، الله تعالی خوب کول پکې ګران دي. الہ العالمین زمونږ د عاجزۍ دا لاس
الله د فقر او د احتیاج د لاس ته موږ وړولې دي الله تعالی خالی لاس موږ واپس کوا زمونږ د دعا قبول منظور کا الله زمونږ راضي شه زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې وکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی صحبه اجمعین. د اختر موز بارکه ګرمي چون کې دا قرباني هم پکې دي نو خدای چې د اختر د موسم وختي وشي ما ساری مونږ تقریبا په جماعتونو کې په باندې 4 بجې باندې سوګي په 4 بجې باندې دی خو په باندې 4 نه سوګ نه اړای د په باندې 4 کې سړی منځو کې نو د ډېر کافي ټایم د شپږنی بجو پورې ان شاء الله تعالی عیدګاه کې حاجی آباد های سکول کې چې کوم زمونږ مونږ دی 6:30 بجې ان شاء الله تمنګ مونږ کو شپږنی بجې کافي نا وخت ټیمي ګرمي ډېر زیاته را بیا چې نور راوخی جنوال ته بیا گزاره نه کیږي شپږ بجې ان شاء الله بلکې د شپږو نه مخکې بازار اعظم خبر به شروع کو او ټیک شپږنی بجې ان شاء الله زمونږ د حاجی آباد په های سکول کې جا کوم چې زمونږ عیدګاه د پاغه